بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ناظرینو، زه یم راشد خان. دې وخت کې مونږ نیو مسلم مینا بازار پیښور کې ولاړ یو او دې وخت کې به مونږ تاسو ته ان شاء الله د یو بل بوتیک سره زمونږ پروګرام کیږي او تاسو ته به مونږ ښایو. د دې بوتیک نوم دی رنگین برایډل بوتیک. نو ګرانو ناظرینو، راځئ چې د دې بوتیک کې چې کم دنه ایټمز دي د واده دپاره، نو راځئ چې د هغې مالک سره مونږ خبرو کې او مونږ تاسو ته نوي ایټم مو ښایو. راځئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بخیر رالی څنګه حال دی جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، شکر دی جی. ستاسو نوم څه دی جی؟ زما نوم دی جی محمد اشتیاق بھائی جان باندې مشهور یم. ښه جی، بھائی جان صاحب څنګه حال دی جی؟ الحمدللہ جی. ښه بھائی جان صاحب، دا موږ ته ووایه چې ستاسو دا کاروبار د کله نه دی او کله نه تاسو دا کاروبار کوئ؟ دا زمون کاروبار ماشاءالله جی دا تقریبا ډیر مودې نه دی. زما والد صاحب دا کاروبار شروع کړو او هغه نه پس چې دی هغه مال ټریننګ راکو، د دې کار تربیت راکو او ماشاءالله زما خپل چې دی کې 40 سال تجربه ده. زه ډیر کشر وم، زما عمر هغه ټایم 10 سال چې زه د کار ته انټر شوم او ماشاءالله 40 سال مې تجربه ده. دا زمونږ بوتیک دی او باقی دا دی چې کار ان شاء الله معیاري جوړو، په وخت ورکو او ان شاء الله تعالی ډیر. بھائی جان، مونږ تاسو نه یو بل معلومات کوو، آیا تاسو دې فیلډ ته ولې راغئ؟ لکه نور هم فیلډونو دی پیښور کې، نو تاسو دا په چوایس مانو یا تاسو دا خاندانی پیشه وه؟ جی دا زما خاندانی پیشه ده. زما والد صاحب د دې کاریګر او ماشاءالله ډیر ماهر کاریګر او ډیزاینر او چونکه فیملی دا زموږ بزنس دی، نو دې لپاره بچپن نه زما د کار ته شوق و. نو دا والد صاحب مال چې دی د تربیت ورکو، زما د کې شوق نو زبیت زکه د فیلډ کا ترالم. ها نو دا تاسو واورید او تاسو سره جی مونږ الحمدلله لکه ډیر ښه ډیزاینونه هم پراته دي. ګرانو ناظرینو، تاسو د کیمرې په دې سترګه باندې ګورئ د رنگین بوتیک کې دا تاسو ګورئ مختلف ډیزاینونه دي او د دې ډیزاینونو باره کې به مونږ بھائی جان نه لږ معلومات کوو. نو دا تاسو وګورئ جی. بھائی جان، مونږ ته لږ جی د عوامو دپاره لږ دې باره کې ووایي چې دا کوم دا ډیزاین تاسو مونږ ته مخامخ کاري، نو دې باره کې مونږ ته لږ معلومات راکړي چې آیا دا برایډل میکسي ده. دا برایډل میکسي ده. دا خلک ولیمې له جوړي زیاتره او بارات لم جوړیږي، خو بهرحال دا ولیمې لپاره جوړیږي. دا برایډل میکسي ده او بھائی جان دې سره د خوا کې چې کوم دا تاسو دا گرین کلر کې ښکاري، نو دام د دې دا چې کم دی دا پیپلم دی، شارټ فراک هم وته وي، پیپلم وته وي. دا چې کم دی دا پارټي ویر ده. دا دلهن نه علاوه چې کم جنکیان دي لیډیز یې هغې ځان له جوړوي. دا دې خوا سره تاسو ګورئ جی چې نور هم دا موږ سره دا شاته لګېدلي دي دا سور کلر کې، نو دا ټولې میکسیانې دي جی. دام برایډل دی، دا فراک دی. دا سور چې کم دی دام دې سره لاندې لهنګه جوړیږي. دا بل چې کم دی بلو، دا میکسي ده فل. دا مونږ تاسو ته د خپل کیمرامین ته وایو چې د دې په نظر باندې تاسو د دکان دا ویو لږ وښئ. مونږ ته لږ د دې باره کې هم معلومات راکړئ. دا تاسو سره شاته چې کوم دا ځوړند شوي دي، نو د دې هم معلومات راکړئ. دا چې एकदम دی نن سبا نوې ډیزاینینګ دی، دې ته هم پیپلم وایي. دا فراک دی، دا ډېر ښکلی فراک دی او دا برایډل لپاره خلک جوړوي، هیوي دی. دې سره دا بل فراک دی، دا هم هیوي دی. دا شرټ دی، دا ورسره بل شرټ دی او دا ډېر زبردست نوې ډیزاینینګ کې کارونه شوي دي. دې کې دا وګورئ دا 3D ورک کار هم شوی دی. دې کې 3D ورک کار هم شوی دی. دا چې کم دی دا میکس میټیریل کار دی، بهترین لاس کار دی. دا ټول شرټونه دي. دا دې سره دا پیپلم شوی دی. دا هم فراک دی. دا ډېر ښکلی پارټي ویر ډریس دی او دغه شان دې سره دا بل فراک دی. نو دې کې څه شرټس دي، څه فراک دي، بالکل لیټسټ ډیزاینینګ ده او دا چې نن سبا دا چلیږي. دا ټول هینډ میډ دی، هینډ میډ دی، ټول لاس کار دی. دې کې مشینی کار بالکل نشته دی او ټول سټون ورک دی، پلس دی، میکس میټیریل کار دی، بهترین کار دی. بھائی جان، تاسو سره دلته کې دا مونږ چې شاته وینو، نو دا آیا صرف ولیمې دپاره هم استعمالي که نه نور هم لکه عام فنکشن کې هم دا استعمالیږي؟ دا چې کم دی دا ډریسز دا ولیمې بارات نه علاوه د نکاح فنکشن له جوړیږي او د مهندي فنکشن لم جوړیږي، د منګني فنکشن لم جوړیږي. نو دا تقریبا دا څونه چې دا برایډل فنکشنز دي که نه، منګني، نکاح، ولیمه، بارات د ټولو لپاره استعمالیږي.
او بایجان بل سپوز موږ دا کوو تاسو سره گاک راغو نو دا تاسو سره دا د گاک ځوړل دي که دا تاسو ریډیمیډ دي لکه دا آیا په دې تاسو ډیزاین لکه هغوی ته ورکوئ او که نه به ډایرکټ خرڅولی شي؟ دا چې کم دی جی دا مونږ په آرډر هم جوړو او ریډیمیډ هم خرڅو. دا زمونږ چې کم دی دی کې چې ډیر زیاده تر چې دی ریډیمیډ دی دی باندې مونږ آرډر هم آلو او چې څوک راشي چې چا سره ټایم نه وي هغه لا ریډیمیډ هم ورکو. او هسې تقریبا دا کم میکسي چې کومه ده نو د دې تاسو څونه ټایم ورکوئ؟ چې آرډر باندې جوړو جی نو میاشت نه والی تر 2 میاشتو پورې ټایم آلو چې سونه کار یې هغې حساب سره ټایم آلو ولې چې دا هینډ میډ کار چې کم دی دا اله صحیح جوړیږي چې گاک یو میاشت کم از کم میاشت یو نیمه ټایم ورکړي نو هغې کې کار هم ښه صحیح جوړیږي ښایسته هم جوړیږي. جی او لکه داسې ارجنټ کار چې راشي او هغې ته وایي موږ ته 15 ورځو کې پکار دی نو هغې سره بیا تاسو کوم څه طریقه کوئ؟ هغې طریقه کار دا دی چې هغه هم جوړیږي هغه هم 15 ورځو کې هم جوړیږي هغه بیا مونږ لیبر زیات کو کاریګران زیات کینو اوور ټایم پې لګو کار هم ښایسته راشي او زر هم جوړ شي. بایجان دې وخت کې موږ ته مخامخ یو د کپړې ښکاره شوي د دې باره کې لږ موږ ته ووایي دا ناظرینو تاسو وګورئ دا بایجان د دې باره کې لږ موږ ته ووایي چې دا څه قسم کپړه ده او دا څه لپاره استعمالیږي؟ دا جی دا غراره سیټ دی بړی شرټ دی لاندې غراره ده او دا چې کم دی دا منګنی فنکشن لم استعمالیږي نکاح فنکشن لم استعمالیږي او جنکیان چې دی پارټي ویر هم جوړي چې دلها یا دلهن چې کم خورکې وي هغه ځان له جوړي هغه لږ چونکې هیوي ډریس جوړي نو دا ډیر خوښوي ډیر جوړیږي. دا بایجان تاسو سره خو ماشاءالله ډیر زبردست ډیزاینونه لګیدلي دي. ګرانو ناظرینو دا تاسو وکتو چې بایجان په دکان کې هر قسم ویرایټي دستیاب ده میکسي شو شرټ شو لهنګا او هر قسم تاسو د فنکشن لپاره چې کم پروګرام وي او د بایجان ته چې اډر ورکوي نو په معیار باندې به ان شاء الله ښه وي او هیڅ قسم کمپلین به هم نه وي او رعایت به هم پکې وي ان شاء الله د نورو نه زیات او ښه ډیزاینونه تاسو ګورئ نو بایجان نه نور موږ هم معلومات کوو. دا اوس د تاسو لږ د کیمرې په نظر باندې لږ دی خو بایجان د دې باره کې موږ ته لږ ووایي دا چې کم دا ټول چې کم دي دا ډریسز دا د گاکانو دي کسټمرز دي دا ډیلیور کیږي د دې کې تاریخ نه دا مونږه کوشش کوو چې 3-4 ورځې مخکې کار تیار شي نو دا چې گاک په خپل ټایم راځي کسټمر نو بیا وړي به دا خلکو سوټونه دي. بایجان دا مونږ ته دا کپړې ښکاري دا جال نو دا صرف په یو کپړه باندې جوړیږي که نه دی کې مختلف نورو کپړو باندې هم دا ډیزاینونه وي؟ دا جی داسې چل دی چې نن سبا نیټ زیات چلیږي زیاده تر په نیټ جوړیږي جالې هم ورته خلک وایي او نیټ هم وایي خو دې نه علاوه ډېر کپړې دي ټیشو ارګینزا سمپل ارګینزا شیفون او مختلف کپړې دي ټولو باندې جوړیږي کار ویلویټ باندې کار جوړیږي دا وګورئ یو ویلویټ شرټ دی دا زه تاسو ته ښیم دا جوړ شوی دی. دا ناظرین وګورئ د دې جال نه علاوه دی چې کوم نیټ کپړې نوملي نو دا ویلویټ تاسو وګورئ. دې نه علاوه دا موږ سره د ویلویټ کې ډېر ډیزاینونه دي او دا دې وخت کې حاضر دا دی او دې نه علاوه ډېر ډیزاینونه دي او په مختلف کپړو کار جوړیږي 5-6 قسم کپړې دي موږ سره. بایجان مونږ ته تاسو دا ووایي چې تاسو ته مثال مونږ مخکې هم تپوسونه کړي دي او نن سبا میګزین کار ډیر زیات راځي نو آیا چې تاسو ته لکه گاک راشي او میګزین در سره وړي نو تاسو د میګزین کار مطابق هم هغې ته اډر پاس کولی شئ او هغې ته هغه شان ډیزاین جوړولی شئ؟ جی او جی الحمدلله میګزین کار هم جوړو او بل خبره دا دی موږ سره خپل ډیزاینز هم ډیر زیات دي جوړ شوی پروت دي گاک ته ښایو او چې گاک خپل میګزین ډیزاین وښیي پکچر ورکړي هغې مطابق بالکل سیم کار جوړو ډیزاین پکچر او میګزین کار A1 جوړو. ګرانو ناظرینو دا تاسو د بایجان نه د ښې خبرې واورېدي او تاسو دا وکړه دا دکانونو کې دا کم مال لګېدلی دی دا شرټس دي لهنګه وغیره دا چې څونه دي او تاسو ګرانو ناظرینو دلته کې په ښه تسلۍ باندې هم راتلی شئ او دلته هر قسم ډیزاین تاسو ته تیارېدی شي که آیا هغه د میګزین نه وي آیا که هغه ستاسو تصویر وي تاسو سره آیا تاسو د نیټ نه تصویر ولې نه اخلئ د نیټ کې چې کوم تصویري چې د هر ملک یو تصویري نیټ نه وي ډیزاین وي نو ان شاء الله تعالی د بایجان په دکان کې رنګینز کې
به تاسو ته ښه کوالټۍ کې ملاویږي او ښه په ګارنټۍ معنی هیڅ قسم کمپلین به نه وي او که کمپلین وي نو بایجان انشاءالله تاسو دا کمپلین هم مسله به حل کوي. نو ګرانو ناظرینو تاسو وکتو اوس موږ ته اجازت راکړئ او خامخا انشاءالله چې هر قسم له پروګرامي نو ښه په دعوی معنی او ښه په جوز و جذبه کې انشاءالله نیو مسلم مینه بازار پیښور ته راشئ او د بیجان دکان کې تپوس وکئ او اوس په انشاءالله تاسو ته بیجان نور هم د دکان باره کې وایي چې دا کم دی نه راتلل دي کم دی کې دا جی زمونږ دکان چې کم دی پېښور ښار مینه بازار کې دی. مینه بازار ډېر زوړ اور مشهور بازار دی او ګھنټهګر سره دی مینه بازار ته چې انټر شئ نو دبئی کاسمیټکس دی. دبئی کاسمیټکس سره چې تاو شي دنه دا بوتیک غلې دا بوتیک بازار دی دیتا چې راشي پینوراما سنټر دی. پینوراما سنټر کې چې انټر شي نو مخامخ بالکل مخامخ شي کم دی دکان دی رنگینز بوتیک برایډل رنگینز برایډل بوتیک. یو دی وخت کې یو خبره را یاد شو دا بیجان به مو چې دا لګ مونږ تنګي خو نه د دې رنگینز باندې یو تاسو کو چې دې دا نوم تاسو خوښ کړل کنه دا وخت د سره دی دا رنگینز نوم چې کم دی دا جی اصل کې زمونږ دو برانچونه دي. یو د پینوراما سنټر کې دننه دی د هغې نوم ما ایښی دی رنگینز بوتیک او یو پینوراما سنټر نه باهر دی هغه چې دی په بیجان بوتیک مشهور دی. زما اصل کې شورونه نوم چې دی بیجان بوتیک دی بیجان بوتیک. نو زما یو برانچ نوم چې دی بیجان بوتیک دی. دا چې کوم مونږ دا بل برانچ یو 100 کاله وشول کولاو کړی دی د دې مونږ رنگینز برایډل بوتیک ایښی دی. نو بس څونکې دا زما رنگینز برایډل بوتیک زما د زوی خوښ دا نوم نو بس د هغې په خوښه باندې ما دا ایښی دی جی. نو ګرانو ناظرینو تاسو کتو چې په رنگینز باندې او بیجان نوم نه علاوه په دې پیښور کې انشاءالله بل بنی وي او تاسو چې راځئ نو د نیو مسلم مینه بازار ته انشاءالله راشئ او دا رنگینز نوم لکه یو دکان دی د دې نوم باندې بل به انشاءالله بل ځای کې په پیښور کې نه وي. چینل سبسکرایب کړئ تالاشون دې کې به موږ مزید تاسو ته انشاءالله مخکې نور هم پروګرامونه ښایو څنګه چې تاسو وکتو موږ په کاکا صاحب رحمت الله علیه باندې پروګرام وکړو دې نه مخکې موږ حسنین کلیکشن باندې وکړو او مخکې دا بیجان بوتیک باندې رنگین باندې دا پروګرام وکړو. داسې به مزید انشاءالله تاسو چې موږ څونه زیات موږ ته کمنټس راکوئ څونه لایک کوئ نو ستاسو په معیار باندې به انشاءالله موږ مخکې ځو او ښه خبرې ښه ځایونه او هر یو کاروبار به موږ تاسو ته ښایو څنګه چې د سلمې دا کار څنګه جوړیږي هم تاسو ته وښایو. مخکې به موږ انشاءالله تاسو ته د هوټلو هغه کار ښایو چې کم دی کې هوټلې دي ښه تلکاریانې او ښه کانه چې کومه دا تاسو ته پیش کوي او څه داسې مختلف چې کم تاسو ضروريات او سامان دی جوړیږي نو انشاءالله هغه به موږ تاسو ته ښایو. خو ګرانو ناظرینو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ تالاشون د الله په امان.